भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम, तुमने जब भी सिविल डिफेंस स्वात چې په هر سخت کې د ولس په خېګړه کې وړاندې وي. د سیول ډیفنس دغه ځوانان بې لالچه د ولس خدمت ته شپه ورځ ملا تړلي. په دغه لړ کې سیول ډیفنس مشرانو سوات په هر یونین کونسل په سطح تکړه ځوانان ټاکلو لپاره خپلې هڅې شروع کړي. د سوات تحصیل بریکوټ کې سیول ډیفنس انچارج محمد الیاس خان په مشرۍ کې یو اهم غونډه ترسره شوه چې پکې د سیول ډیفنس ملاکنډ ډیویژن مشرانو په ګڼ شمېر کې رضاکارو شرکت وکړو. په هر یو سی لیول باندې په هر کور کې موږ یو ولنټیر جوړ کړو. نو په هغه بنیاد باندې موږ خپل ارګنایزیشن سینیئرز ته چې د هغې ته ډایرکشن ورکړی دي چې تاسو په یو سی لیول باندې پوسټونه کولو کوئ او هم په دغه سلسله کې چې زموږ په ریپورټ او شموزۍ او دلته چې کوم پوسټونه وو د هغې نن افتتاح وه او زموږ دا سوچ چې موږ په هر کور کې یو رضاکار ټرین رضاکار جوړ کړو. بنیادی طور خو زموږ د دې نه موږ هر قسمه چې د ډیزاسټر په حوالې سره یا خدای دې نه کړي څه جنګي سچویشن جوړ شي نو دا موږ په هغې کې یوټیلایز کولی شو. خو بیسیکلی اوس چې په پیس ټایم کې چې زمونږ چونکې حادثات خو زمونږ د ژوند سره تړلي دي، حادثات راځي په هغه حادثاتو کې دوی په خپل کور کې په خپله محله کې په هغې کې چې هر قسمه حادثات دپاره ټرین وي او هغې کې خپل خدمات پیش کولی شي. دوی کار همیشه دی چې کله ایمرجنسي ډیزاسټر راشي لکه څنګه زلزله وشي، کله سیلاب راشي یا کووډ 19 راغی یا داسې نورې مسلې په دې کې دوی خپل کردار ادا کوي. نو موږ ځوانانو ته دا خواست کوو چې یاره دوی مهرباني وکړي د سیول ډیفنس څه جوړه شي او د خپلې خاورې د خپلې معاشرې خدمت وکړي. غالیږي یونین کونسل غالیږي کوټه ورسره شموزو او ورسره چې د بریکوټ په دې څلور وانه یو سکینګ خپل ټیم تیار کو د دې مشرانو په نگرانۍ کې به ان شاء الله دا مخکې ځي او بل به زه خپل مشرانو ته دا هم وایم چې کم ایمرجنسي بیس باندې سره راځي او په سټیټ کې څه پکاري هغه به هم دوی موږ ته پرووایډ کړي نو چې بیا څه ټایم هم څه ایمرجنسیز راځي موږ په هغې کې به خپل پوره کردار ادا کوو. په دې موقع سیول ډیفنس سوات انچارج محمد الیاس خان، ډاکټر خالد محمود، فضل حمید، فضل احد لالاجی او د تحصیل بریکوټ سیول ډیفنس مشر فاروق شاه هم ویناګانې وکړې. ویناوالو زیاته کړه چې سیول ډیفنس ځوانان به په هر سخته کې د ولس او د ملک د دفاع دپاره خپل صلاحیتونه په کار راولي او د ولس خدمت په بغیر څه لالچه کوي. عبید فضل، MP نیوز.